الله رب العالمین قرآن مجید کې د ټولو نه زیات چې د کومو حقوقو باره کې بیان کړی دی نو هغه د والدینو حقوق دي، د مور او د فلار حقوق دي. مور او فلار دا د دنیا لوی نعمت دی. د دنیا په نعمتونو کې د دینه غټ او لوی او ښایسته نعمت دا بل نشي کېدی، ځکه د ټولو نه بهترین نعمت هغه چې هغه د انسان ته په ژوند کې یو ځل میلاویږي. کوم نعمت چې تا ته بار بار میلاویږي د هغې اهمیت دومره نی، او یو ځل چې کوم نعمت تا ته میلاویږي هغه ستا مور او فلار دي، دا دوباره تا ته بیا نشي میلاویږي. ځکه اسلام د دې ډېر زیات، قرآن د ټولو حقوقو نه زیات د والدینو د حقوق ذکر کړی دی. هغې وجه دا ده، الله قرآن مجید کې فرمایلی دی بالکل د ړومبنۍ سپاره کې سوره بقره کې د بني اسرائیلو تذکره شروع ده، نو په هغې کې دا ویلي دي چې وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. الله فرمایي بېشکه ما یاد که هغه وخت چې ما واخیستله کلکه وعده د بني اسرائیلو نه په دې خبره باندې چې تاسو به بندګي نه کوئ مګر د یو الله به کوئ، الله سره به هېڅوک هم یو څیز هم شریک نه جوړوئ. وبالوالدین احسانا، او د مور او فلار سره به احسان کوئ. یو ځای الله رب العالمین دا فرمایلی دی سوره بني اسرائیل کې، الله فرمایي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله فرمایي لي ستا رب دا فیصله کړې، ستا رب دا فیصله اورولې ده چې تاسو به د بل چا بندګي نه کوئ سوا د یو الله نه، او دا فیصله یې هم اورولې ستا رب چې د مور او فلار سره به احسان کوئ، نیکي به ورسره کوئ. الله فرمایي که چرې ستا دا مور او فلار دې دواړو کې یو د بوډاوالي حالت ته ورسېد یا دواړه د بوډاوالي حالت ته ورسېد، نو الله فرمایي د هغوی په مخ کې اوف دا هم مه کوه. او الله فرمایي ولا تنهرهما، مور او فلار هغه ته د زورنې الفاظ مه وایه، هغه راټمه، داسې الفاظ هغوی ته مه استعمالوه کم الفاظ چې د هغوی زړه ته درد رسوي، داسې حرکت او داسې کار د هغوی په مخ کې مه کوه په کم کار باندې چې د هغوی زړه ته تکلیف میلاویږي. وقل لهما قولا کریما، الله فرمایي دوی ته ډېر د عزت خبره کوه، دوی د عزت په نوم باندې رابله. ځکه حدیثو کې دې نه منې راغلی ده چې یو سړی خپل پلار ته هغه په خپل نوم باندې رابلي، هغه ته نوم اخلي، دې نه منې راغلی. علماو لیکلی دي چې په هره معاشره کې چې د پلار دپاره کم د عزت لفظ استعمالیږي هغه د عزت په لفظ باندې به دی خپل پلار یادوي. موږ عام طور پښتو کې څوک ورته لالا وایي او څوک ورته بابا وایي، څوک ورته ابو وایي، دا هغه د عزت الفاظ دي زمونږ په ژبه کې. داسې نورو ژبو کې به نور الفاظ دي. که الله فرمایلی وقل لهما قولا کریما، او دا مطلب هم دی چې د هغوی په مخ کې ډېر د ادب الفاظ استعمالوه. که خبرې کې او فلار دې ناست دی نو د هغه په مخ کې د ادب د حدودو نه بار مه وځه. او الله قرآن مجید کې فرمایلی سوره لقمان کې چې ووصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما انسان ته د مور او فلار په باره کې د ښایسته اخلاقو د ښایسته خوی د دې حکم مې کړی دی، د دې وصیت مې ورته کړی. او بیا الله فرمایلی دی دغه آیات کې وروسته جملې دي چې حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. الله فرمایي دغه مور د دا په یو تکلیف باندې اوچت کړی دی، د پاسه بل تکلیف، یو تکلیف هغه دی چې دی 9 میاشتو پورې د بوج اوچت کړی دی، او دغه بوج د مور په خپل رحم باندې دا ساتلی دی. دا بوج څه وخت مخکې پېښور کې یو پولیس والا سره ملاقات وشو، نو هغه دلته هغه دغه تړلی و اوسپنی څه شی چې د ګولۍ نه پې ځان بچ کوي که نو ما ویل چې دا تاسو تکلیف دی؟ ته ویل ښه ډېر تکلیف دی ځکه چې درونی که نه، نو موږ کې یو طاقت والا سړی 3 یا 4 کیلو یا 2 کیلو یو څیز ته چاته په دې اوږه وتړه چې دا ګرځوه
دی به څومره په تکلیف کې په هغې باندې او دغه مور ته 9 میاشتې وګرځئ 9 میاشتې بیا د هغې د پیدایش د ماشوم پیدا کېږي مور هغه د مرګ او د ژوند په کشمکش کې او دا شوي دي چې بعضې وختونو کې یو زنانه ته یا د زنانه وارثانو ته ډاکټر یې دا ویلي چې په دې کې تاسو دواړو کې به یو بچ کېږي یا به دې دا بچی بچ کېږي یا به ته نو مور یې دا خوښوي چې زه دې بچ نه شم خو چې زما دا بچی بچ دا څومره شفقت دی دا څومره رحم دی الله فرمایلی دی چې د دې ماشوم حمل بیا د ده له تی ورکول او د تینې جدا کول او اړول الله فرمایي دا 2 کاله کې الله فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک زما شکر ادا که او د خپل مور او فلار شکر دې ادا که او الله وایي ما ته ستاسو راتلل دي زه به سره دا حساب کوم حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نه یو صحابي تپوس وکړ او ته فرمایل چې ای العمل افضل په ټولو عملونو کې د ټولو نه غوره عمل کوم یو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل الصلاة علی وقتها په خپل وخت باندې مونځ ادا کول دا صحابي فرمایي بیا ما تپوس وکړ دې پسې کوم عمل ډېر غوره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بر الوالدین د مور او پلار سره نیکي د مور او پلار خدمت وی بیا مې وفرمایل چې دې پسې کوم عمل دی نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد ډېر لوی عمل دی ځکه حدیث کې راغلی 100 درجې الله جنت کې پیدا کړي او 100 واړې للمجاهد فی سبیل الله دا د جهاد کوونکي لپاره پیدا کړي یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جهاد کې د شریکېدو اجازت وغوښته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه وفرمایل ورته وفرمایل ستا مور او پلار شته هغه ویل او هغه شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل ففیهما فجاهد ته جهاد د دغه دواړو باره کې وکړه یعنې ستا جهاد دا دی چې ته د مور او پلار خدمت وکړه داسې نورم واقعات ځکه یسمندرنو مور او پلار هغه نعمت دی چې دا به تا ته دنیا کې یو ځل میلاویږي بس دا بار بار نشي میلاویږي دا چې دا دلته موږ او تاسو ناست یو او د چا مور او پلار دواړه یا یو هغه وفات شوی اوس دې ځان له هغه پلار بل نشي پیدا کولی نن موږ شیطان او خپل نفس په دې دوکه کې اچولی یو چې اوس خو زما خپل بچي دي اوس خو زما خپله ښځه ده نو اوس د دوی خدمت وکړم که د دې مور او پلار نو په دې خبره ځان پویول پکار دی چې د ښځې کوم نعمت دی دا بار بار میلاویدی شي یو ښځه دې مړه شوه بله کولی شي یوه طلاقه شوه بله کولی شي او که ژوندی وي نو شریعت دا اجازت ورکړی چې څلورم کولی شي یعنې دا هغه نعمت دی چې دا تا ته بار بار میلاویدی شي بچي تا ته بار بار میلاویدی شي یو بچی دی نو بل وی یو دنه الله مکه وفات شو الله به بل درکړي داسې د دنیا مال د دنیا دا کور دا د یو نو بیا به درکړي الله عزتمندونو مور او پلار هم دقه یو ځلې راغلي دي دا بیا نه راځي